نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. سورة بقرہ دریم پارات 255 نمبر آیت دی. دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې رکوع کې د الله رب العالمین د توحید دلایل ذکر شو، په دې رکوع کې هم د الله پاک د توحید دلایل ذکر کیږي. ابراهیم علیہ السلام پکم قوم کې پیدا شو او قوم د شرک او د کفر په مرض کې مبتلا و. ابراهیم علیہ السلام د ټول اول خپل بلار تا بیا خپل قوم تا الله پاک د توحید دلایل ذکر کړل، لیکن کله چې اغا قوم اسلام او دین د ابراهیم علیہ السلام قبول نکړل، ابراهیم علیہ السلام د دوی بوتان او خدایان مات کړل. قوم ابراهیم علیہ السلام نمرود ته وړاندې کړ. نمرود ابراهیم علیہ السلام سره مناظره شروع کړه. ابراهیم علیہ السلام د الله رب العالمین د توحید عقیده وړاندې کړه او نمرود کافر چونکه په خپل باندې د خدای دعوه کوله. ابراهیم علیہ السلام الله پاک د توحید دلیل ذکر کو چې زما رب هغه ذات دی چې هغه ژوند کول او مړ کول کوي. نمرود بی وقوف کمقل انسان اغوی دا مړه کول او ژوند کول دا خوځکو دو کسان راوستل، یوی اسه بس قتل کو وی دا میں مړ کو او یوی خوشی کو وی دا میں ژوند دی کو. ابراهیم علیہ السلام پیژو چې دا سړی کمقل دی د پوره درجه ځکه دا خو ژوند دی او مړکل الله پاک دې کې تاسو ژوند نه کړل، علماء الله کړو ژوند دې الله کړی. ابراهیم علیہ السلام په خپل دعوا باندې به دلیل الله رب العالمین د توحید ذکر کړ چې زما رب هغه ذات دی چې نور د مشرق جانب نه راخېږي په مغرب جانب کوزي او کتبه چې زه خدای یم تیل مغرب نروخی جو پا مشرق اغرزا فبہت الذی کفر اغا سڑی لا جواب شو چی اگر کافر حیران شو چی دا سمسل پیخ شو پا مناظرہ کے شکست کو پڑھو. ابراہیم علیہ السلام دا مناظری دا شکست نمرود تا دا ورکول نباب نمرود بھی دی پا اور کی واجب لکہ دا سر ہمان خبر نشو کولی پس دیکھو دا سے مضبوط دلائل ہوئی چمک لارو جواب نراز دستور دسپگمے او دنور عبادت کرون کو سرے چے مناظرہ اکڑا اغیم لا جواب شو یا چے قوم دبوتان عبادت کو اغیل خدایان مات کل اغی و سر خبر شروع کی اغیل تبتا سے دلیل پیش کو چې دا تاسو څنګه خدایان دي خپل ځان نشي بچولی د مرګ نه تاسو له بسول هغه یې بلا جواب افتعبدون من دون الله
ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا عقل درکې نشته دا تاسو کو دا تاسو څنګه خدایان دي زما ټول دا خدایان تاسو چې کله قوم لا جواب شو او دا قوم چې کوم بادشاہ دغه وخت ځان ته به خدای وي نمرود او کافر چې هغه یې زموږ مناظره کو هغه سره داسې مضبوط دلایل وړاندې کړل چې نمرود په دغه ځای کې مکمل لا جواب شو نور زما رب راخېږي د مشرق تکوي چې خدای یې د مغرب نه راخېږي د مغرب د بلاد نشي راخېږي دا خدای الله قدرت دین ور راخېږي یو کوزي خدا حکم عقل او کبالي دې کې د نمرود ویل چې دا د مشرق سره راخېږي او ابراهيم عليه السلام ویل چې زما رب د مغرب نه راخېږي په هغه سات د قیامت ځکه الله پاک د پیغمبر تصدیق کوي او چې پیغمبر ابراهيم عليه السلام تلوي پیغمبر ویل چې زما رب دا د مغرب نه راخېږي چې په هغه سات د قیامت راځي په نمرود کافر ته پته چې دا پیغمبر د بس خاموشي پکار نګور ابراهيم عليه السلام مناظره وکړه د دلیل دی د مسلمانانو د یو دعوت او د مسلمانانو د یوې دیني شعبې چې د حق او د باطل ترمنځ مناظرې کی نن سبا داسې خلک راځي چې ای مناظرې نه کوي مناظرې وي شر دی او فساد دی جګړې دي الکه دا الله بندا ابراهيم عليه السلام مناظره کړې ده کوي چې مناظره غلط کار دی ابراهيم عليه السلام ولې غلطي کړې او کنا وی چې ابراهيم عليه السلام مناظره کړې ده نو به من بیا چې مناظره شته په دین کې د دین عامه شعبه ده دا جنگ دوه قسم یو جنگ د دلایل وی او بل جنگ د اسلحې وی او په میدان د جنگ کې شاته کېدل دا د بزدلې علامه نو که د اسلحې په جنگ کې ته وې چې زه جنگ نه کوم مخامخا به دشمن دې په سر راشي جنگ په سر نه کوي او که د مناظرې د دلیل په میدان کې وې چې زه جنگ نه کوم دلیل نه پیش کوم نو خامخا به دا باطل ستا په عقیده د کفر او د شرک پتوی لګي او د خاموشي خیر دې چې بس دې نسل نه دې خدای دې تباہ کړي اباظي مليان داسې وکړ لکه دا الله بنده مناظره دا خو د دین اهم شعبه ده وسیو سړی وی مناظره غلط کار دی نو باطل وسات پس را پاسی کله وې ته کافر او کله وې اسلام مذهب غلط دی کله وې اسلام دین غلط دی او کله وې استاد پیغمبران نعوذ بالله غلط نو ته بس وې سر وخت ته کې جواب ورکې چې نصیبا ته غلط شوی زمون دینم ټیک دی دلیل دی زمون مذهبم ټیک دی دلیل دی زمون عقیدم ټیک دی دلیل دی د دلیل په میدان کې د میدان مپرې ابراهيم عليه السلام میدان کې مناظرت کې دلیل پیش کو ګور نمرود وی دا ژوند کول او نه کول زکو ابراهيم عليه السلام وتی دا زمارب کې دیم دلیل پیش او بل یواز ابراهيم عليه السلام نا هر پیغمبر په خپل وخت کې د الله رب العالمین د حقانیت دلایل ذکر کړي نبی علیہ السلام تذکر مشرکان عیسایان د نجران راغ په سورۃ آل عمران کې ان شاء الله تفصیلا راشي اغي وتی عیسی علیہ السلام خدای دې مونږ سره په دې مناظره نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی پاک سورۃ آل عمران نازل کو او باقی کی دلائل ذکر کړي چې عیسی علیہ السلام دا زمونږ بنده دي دا پیغمبر دي دا یو نیک انسان دي صاحب شریعت صاحب کتاب دي خو دې نه او دا غي دلائل ذکر کړل نو ګورا نبی علیہ السلام د نجران عیسایان سره مناظره وکړه نو مناظرې د دین اهم شعبه دا د مسلمانانو طریقه د یو سره ستاسو دین ته غلط نو ته وسره جګړه کې کو ته بخیر چې نه غلط نه دي دلیل وره دا د قران آیت دی دا د نبی علیہ السلام حدیث دی دا د صحابه خبره ده نو باقي خبره کار کی جنگ باندې کار نه کی
اوس یو سړی تا ته وایي چې ستا دا مونځ غلط دی نو ته به جنګ کې نه جنګ به نه کړې زما مونځ ټیک دی کوم ځای تا ته غلط ښکاري یاره چې ته دې غوږونو ته دا لاسونه اوچتې دا غلط دی ښځه راسره کښېنه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه درته ښیم چې لاسونه غوږونو ته اوچتول دا په شروع د نیت کې شته خبره ختمه شوه او که نه ته وایې چې تا اول زما مونځ ته غلط وي نو په خبرو باندې کار نه کېږي دلیل ورته پېښ نو کم علما کم خلک چې دا مناظرې نه مني دا خلک ناپوه وي ځکه دا مناظرې د دین اهمه شعبه ده تر دې وخته پورې زمونږ به دا لوم دیوبند مولانا مملوک علي رحمت الله علیه د قاسم نانوتي رحمت الله علیه او د رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه استاد او په دیوبند کې باقاعده د مناظرې کورس پڑھاوي طالبان به تربیت کول چې د خپل دین د خپل عقیده او د مذهب دلایل زده کوي او که څوک در باندې اعتراض کوي وته دا جواب ورکوي دا کوم خلک چې مناظرو ته غلط دي دا ناپوهه دي مناظرې د دین اهمه شعبه ده باقاعده پیغمبرانو کړي دي صحابو کړي دي نیکانو خلکو کړي دي مسلمانان به کوي د خپل دین دفاع دا په دلایل سره کوي او دا څومره دینونو والا خلک دا ټول د خپل دین د پاره دلایل وایي اگر چې غلط دلیل دین غلط دی خو دلیل وایي نو مسلمان به خامخا وایي الله جل شانه فرمایي الم تر تنظر الى الذي اكستا حاج ابراهيم في ربه چې د جګړه کولا مناظره کوله د ابراهيم عليه السلام سره في ربي پبارد رب ابراهيم عليه السلام ان اعطاه الله الملك دا چې ورکړو د الله پاک بادشاہي په دنیا کې څلور بادشاہان تیر شوي دي چې په ټوله دنیا حکومت کړي یو سليمان عليه السلام او ذوالقرنین دا د مسلمانانو بادشاہان او یو بخت نصر او بل نمرود دا د کافرانو بادشاہان په ټوله دنیا حکومت دو کافرانو او دو نیکانو خلکو یو پیغمبر سليمان عليه السلام او بل ذوالقرنین نیک انسان او دو کافرانو نمرود او بخت نصر نو په دې ځکه د نمرود ذکر اذ قال ابراهيم ربي الذي هر کله چې ابراهيم عليه السلام دتا رب زما اغازات یو چې ژوند کول کوي و یمیت هم کول کوي د مرګ او ژوند اختیار زما د رب اختیار قال انا احيي واميت وې دي نمرود ز ژوند کول او هم کول کوم دا خو زما کار قال ابراهيم عليه السلام فرمائل فإن الله پس بشک اللہ پاک یاتی بالشمس راخیجی نور من المشرق د مشرق جانبنا فاتی بها من المغرب کتوی چی زخدیم تیراو خی جواد مغربنا فوہت الذي کفر پس حیران شو لا جواب شو عاجز شو آکس شغ کافر والله لا يهدي القوم الظالمين او اللہ جل شانو ہدایت نکی اغا قوم تا چغ ظالمان دی واخر